اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ د جونګړې ته راغلی او د دې جلسې په باره کې زما نه تپوس وکړو. انشاءالله تعالی چې دا په موږ باندې د پارټۍ یو لحاظ هم وکړو او د لحاظ د لاندې مو ځکه چې لکه زموږ بنیر زموږ ټول درې حلقې وو درې موږ دا یو وروڼه یو خو په دې شکریا ادا کوو چې هغه جلسه موږ له مندړ نه راکړه. په دې خو د ټولو زه شکریا ادا کوم. دویمه خبره دا ده چې په 31 تاریخ چې کوم دی نو په چناړ کې شمولیتي پروګرام دی د سردار خان په ځای کې او په 1 تاریخ بیا 1 بجه زموږ د نوګۍ په ګراوند کې انشاءالله تعالی چې موږ عالي ځلې شروع کړي دي کور په کور ګرځو جوماتونو باندې ګرځو انشاءالله تعالی ابدرو چې دا او دا جلسه چې کوم دا د ګرانۍ خلاف چې د ګرانۍ خلاف ته هر سړی نن سبا تنګ شوی دی. تاسو د حالات نه چې پرون نن پرې پېښور کې کوم څه شوي دي نو تاسو حالات ګورئ. زموږ د پاکستان حالات ډېر خراب دي. مدرسه پاتې نه شوه جومات پاتې نه شو یو شی داسې محفوظ پاتې نه شو نو خلک ډېر تنګ شوي اوس. ګرانۍ ته وګوره نن سبا چې ټماټر لې په 1.5 روپۍ باندې کیلو دی ټیپر چې اخلي په 90 روپۍ باندې کیلو دی ټینډه چې کوم دی په 100 روپۍ کیلو ده. یو غریب اړو 0 روپۍ باندې دیاړي وکړي هغه په 1000 روپۍ باندې به څه کوي په 1500 روپۍ باندې تروړه وړي دي هغه یو تروړه وړ چې کوم دا خو د ټبردار سړي ورځ نه کېږي نه خلک دونه حد ته راغلی دی چې خدای مکه چې څه به کوي شوکې به کوي ډاکې به کوي او خدای پاک ته دغه شي ته جوړ موږ نه دغه کوي خو دا حالات داسې را روان دي دا ابو هوا داسې ده چې که دا حکومت نور پاتې کېږي نو زما چې څومره خیال دی خلک دقې ته دغه شی دی نو انشاءالله تعالی چې د دې ګرانۍ په دغه باندې زموږ دا جلسه ده او زموږ د دې خلکو دا تمه ده خو هغه 21 تا کو 20 تا کو 22 تا انشاءالله تعالی چې ښه مهم د دې لپاره موږ شروع کړی دی میټینګونه ځای په ځای کلو په کلو یونو کونسلو کې وشو کلو په کلو باندې روان دي انشاءالله تعالی او جوماتونو کې هم دا ویناګانې کوو په روډونو کې هم دا کوو چېرې دا د ګرانۍ خلاف ته تاسو انشاءالله تعالی چې په دې کې موږ له هغه کو دا نه کوو هغه جومات اسلامي والا وروڼه دي زموږ کو پی ټي آی واله دي دا په دې ګرانۍ کې هر سړی دی نه انشاءالله تعالی چې دا ټول وروڼه به موږ سره روځي او انشاءالله تعالی چې دا غرور چې کوم دی مخکې چې موږ کوم ډک کړی دی دا به انشاءالله تعالی چې د هغې نه یو په دوه زما دا یقین دی چې دا به ډکي او دا راته ووایئ ستاسو په ان پي کې چې کوم اندروني اختلافات وو هغه ختم شوي دي که نه هغه قشن برقرار دي؟ بالکل دا خو تا ښه سوال وکړو. بالکل زموږ په ان پي کې د دننه اندرون چې کوم دی هېڅ دغه نشته هغه سره لږ ولي وو هغې له یو عمل خان والا کمیټي جوړه کړې وه هغه خبره خلاصه شوې ده. دا چې کوم دی دا داسې خلک چې هغې یو دغه هوا وله ورکړي بالکل زموږ په پارټۍ کې ګروپ بندي نشته نه پکې کیس ګروپ شته نه پکې بابک ګروپ شته نه پکې افسر ګروپ شته نه پکې سجا ګروپ شته. دا زموږ یو پارټي ده دا زموږ یو وینه ده یو وروري ده انشاءالله په دې کې ګروپ بالکل. او بله دویمه خبردار ده چې په موږ خو پارټۍ انتهایي لحاظ دی موږ د پارټۍ د دغې ولي باغ د کور د هغې موږ احسانمن یو ځکه چې موږ له داسې عهده راکړې ده چې هغه د ټولې صوبې ده هغه د سردار حسین بابک په شکل کې باندې ده هغې موږ باندې اعتماد دی چې په موږ باندې اعتماد نه موږ له سردار ولې په شکل باندې هېڅ ګاډي نه راکاو خو د هغې کور په دې حلقه باندې په دې بونیر ضلع باندې دا اعتماد دی چېرې دا په پارټي ده نه په دې ضلع بونیر کې ده بیا چې پارټي نه په پی کې 22 کې ده نو زه د هغې هم ډېر شکر ګزار چې موږ له بابک مشفق قابل سړی راکړی دی انتهایي په خبره پوهېږي پارټي هغه راغونډه کړې ده د ټولو بنیر یوازې زموږ د حلقې نه دغه په موږ باندې د پارټۍ لحاظ دی انشاءالله تعالی چې موږ به سردار حسین بابک له سترګې اوچتو دا سترګې زموږ هغه ته وي هغه به پارټۍ ته سترګې وي انشاءالله تعالی چې دا زما دا یقین دی چې دا جلسه دا به بالکل په کې پی کې به دا به درنه جلسه انشاءالله. سر صرف نور کم مشران دي متوقع دي چې هغه د دې سره راشي جلسې ته نه به دې سره خو چې کوم دی نه دغه دوه تنه دي یو احمد صاحب دی یو سردار حسین بابک صاحب دی دغه دوه دي کېدای شي نور ورسره وي خو موږ ته لا واضح څه دغه نشته که نه کېدای شي ایم پی ایګان یا سابقه دا ورسره د سواد نه یا د مردان دی خو وي به ورسره پارټۍ ورکر ته او د بونیر عوام ته به څه میسیج جاري کوئ؟ د دې ته خو موږ دا میسیج جاري کوو چې انشاءالله تعالی چې موږ پرې جلسه کې بھرپور شرکت وکړي او په دغه روز باندې خیر د خپل کار د قضا کړي ګنټه دوه دي نو موږ ورته دا اپیل کوو چې د ناوګۍ د ګراوند ټاپ د شمولیت له دې له ښه په اتفاق باندې راشي دا دواړه پروګرامونه دا د عوامي نیشنل پارټۍ نه چې دا دواړه کامیاب شي انشاءالله تعالی چې زموږ د ان پي د پارټۍ کامیابي ده. صدر صاحب یو سوال زه لرم د نننۍ دماکې چې کوم په ماشومانو باندې مدرسه کې شوي تاسو دغې ته په څه نظر د دې بالکل موږ مذمت کوو دا بالکل ناروا شوې ده
موږ په اسلامي ملک یو، موږ مسلمانان یو. نو ګوره اسلام چې کوم دی، اسلام دا چاله اجازت نه ورکوي چېرې ته په جومات کې دماغه وکړه، ته په یا په مندر کې وکړه یا د اقلیتو په دا کې وکړه. ګوره اسلام ډېر یو صفا لار ده، دا انتهایي زیاتی شوی دی، انتهایي موږ داسې یو دغه نشته چې موږ د دې مذمت وکړو. انتهایي ځکه چې په دې کې ماشومان دي. په فرانس کې چې دی نو د پیغمبر اسلام زموږ چې دی صلی الله علیه وسلم خلاف چې کوم خاکی شایع شوي دي، په هغې باندې ستاسو د پارټۍ موقف څه دی؟ بیا نن په چغرزو کې هم دغسې یو بده پیښه مخې ته راغلې ده، اکسیډنټ شوی دی، پای کې 2 کسان مړه دي او 2 ژوبل دي. هغې په باره کې ستاسو به څه وایي؟ د هغې خو جوړو هغه زموږ جوړونه دي، زموږ پښتانه وروڼه دي او زموږ ګاونډیان دي. په هغې باندې موږ چې څنګه کورنۍ غمجنه ده، د هغې نه پې موږ ډېر غمجن یو. موږ ورته دعا کوو چې خدای پاک ته ولې هغه جنت فردوس ورکړي او وارثه ولې خدای پاک د زړه صبر وکړي. او مرګ جوړ حق دی، خدا داسې مرګ دی چې دا د اکسیډنټ ده، دا اتفاقي نه سړی په دې باندې خفه وي. هغه غمزده کور سره موږ برابر په دغه غم کې شریک یو. بل چې په فرانس کې کوم دغه شوی دی، بلکل د هغې موږ مزاحمت کوو، بلکل زیاتی شوی دی، انتهایي ناروا شوې ده. دا نه دي په کار. موږ خو دا وایو چې دلته موږ سره اقلیت شته، موږ وایو چې دین هم تحفظ ورکړي. په فرانس جوړ هلته مسلمانان دي، هغه هلته اقلیت دي، په کار ده چې هغې هم تحفظ ده. هر چا خپل مذهب دی، دا انتهایي دا زیاتی شوی دی. په دې موږ حکومت له پکار نه دی چې دی سره خپل سفارتي تعلقات بلکل زما په یقین ځوان دا زموږ پاکستان حکومت له دا پکار چې سفارتي تعلقاتو سره بیخي ختم کړي. ځکه چې زمونږ د مسلمانان یو او هغه چې کوم دی هغه د دواړو جانو سردار دی. دا دنیا د هغه نه مخه پیدا ده، خدای پاک ورته غوره ویلي دي. نو موږ دا خو موږ له کوم پکار چېرې موږ د هغه سپکاوي وکړو، دغه وکړو، یا اقلیتو له څه پکار دي؟ موږ له اقلیتو هم دا پکار دي. ورکه کو اقلیت هغه دغه کوي، د هغې مذهب شته، نو پکار چې موږ هغې پسې دا خو دې نه خوښ هغه دغه جوړېږي، خانه جنګي جوړېږي. نو زما وایي چې خانه جنګۍ ته به خبره نه بیا یو. بلکل د مذهبونو قدر به کوو، خیال به کوو.